د رمضان مبارک د روزو قضایی را ګرځول دا هم د استقبال رمضان د ضرورتو نه یو اهم ضرورت ده. تیر رمضان مبارک کې کچانه د شرعي عذر دی وجنه روزه پاتې شوی وي، روزه نه وی نیولې، څه مجبوری وي، څه مسله وي، بیا څه کال چې کله رمضان مبارک روزه راځي په هغه نه مخکې د شعبان په میاشت کې یا په 13 بل میاشت کې د هغو قضایی روزي د قضا ادا کولو ترتیب جوړ کړي. ځکه کچیرته مونږه هغه تیری روزي قضایی ترتیب نه وی جوړ کړی، بیا مونږ په صحیح طریقه باندې د رمضان مبارک استقبال نشو کولای. مونږ به د رمضان مبارک استقبال هلته کوو چې کله مونږ تیر رمضان مبارک روزي ټولې په صحیح طریقه سره نیولې وي. کچیرته پاتې وي دغه قضایی مراګرځولې وي، بیا به مونږ د رمضان مبارک استقبال په صحیح طریقه سره کوو. دې مثال داسې ده کچا پتا باندې قرضه وي، مثلا ما باندې د چا قرضه ده، بیا هغه ماته یو وخت را کړی ده د قرضې ادایګي، او ما هغه کس ته په وخت باندې قرضه نه کړه ادا، بیا چې کله په وخت باندې ما ادا نه کړه په هغه نه بعد ما ته کس راشي چې تا باندې ما قرضه وه، بیا هغه کس په زه په کومه خوله باندې استقبال کوم، په کوم شکل باندې د هغه استقبال کوم، بلکې هغه ته به زبانې جوړوم یا به زه دروغ ورته وایم چې کس نشته یا مسله ده یا دا ده یا دا ده. نو ګورئ د دې مثال هم داسې ده که د چا په تا باندې قرضه وي په وخت ادا نه کړه، لکه څرنګه چې ته د هغه کس په صحیح طریقه سره استقبال نشي کولی، د هغه نه به منډې وهې، بانې به ورته جوړوي. داسې رمضان مبارک میاشت چې کله راځي د هغه په راتګ نه مخکې تیر رمضان مبارک چې کومې روزي دي د هغه روزي قضایی چې کومې درنه پاتې دي هغې ادا کول هغه نه مخکې ضروري دي. که چا هغه روزي ادا کړې نه وي د هغوی قضایی نه وي کړې، بیا په داسې صورت کې د راتلونکي رمضان مبارک استقبال دی په صحیح طریقه سره نشي کولی. نو بهتره خبره دا ده چې مونږ باندې کله هم روزه راځي نو مونږ په داسې حال کې روزه را باندې راشي چې 13 روزې چې کومې مونږ روزې خوړلې دي مونږ نه پاتې شوي دي شرعي عذر د وجې نه مونږ هغه روزې نه دي نیولې، نو مونږ باندې چې کله هم مستقبل کو روزه راځي په هغه نه مخته به د 13 رمضان مبارک د روزې قضایي کوو. بیا په داسې وخت کې مونږ ته د رمضان مبارک نورانیت، برکات او ثمرات دا ښه په فراواني سره، ښه په خوشحالي سره ملاویږي. او که چېرته مونږ هغه روزې قضایي نه وکړې، بیا په داسې صورت کې مونږ دا دعوه نشو کولی چې مونږ په صحیح طریقه سره د رمضان مبارک استقبال کوو.